او کوم یو دومې مچاو کړی نو مونږ پښتانه خو بیا دغه شان یو داسې خبر راځي چېرته زموږ په معاشره پکې زموږ د مشرانو بېزتي کېږي نو په دې ټایم کې زه دا دور کوم ډېر زیاتې کېږي ډېر زیات اکټیو وي او هغه بیا نوټ کوي او ماشاءالله په وایرل کولو کې هم دا ډېر غټ کردار وي ځکه چې وایرل کوي هم زموږ د پښتانه وایرل کوي او مخې ته یې ښه د بادب شیر کوي چونکې زه مین خبرې کول غواړم مال چونکې لږ خندام په دې باندې څو خبرو باندې راځي مفتي محسن محمود چې کوم دی دا تقریبا د دین سرمام سره ډېر زیات انټروینې کړي دي اوس به خلکو چې ته ولولې تلې ته موږ ډېر ته پبلک ته که نه قسمه قسم سوچونه ذهن کې راځي او لګي جو وایي دی یار د خپل یو مایند سیټ ته راځي به زه چې په کوم سوچ تللی وم په هغه وخت کې هم د دې دغه چې کوم د غلط استعمالو د الفاظو او غلط ویډیوګانې ډېر زیات وایرل کړي دي کنځلې وغیره دا شیزونه به یې کول نو زه لاړم د خلکو ډیمانډونو لاندې غلط کمنټس کېدل نو په هغې حوالې سره تمام وکړو خو سړی دغه شان دی څه بدلون پکې رانغی اوس به راشو چې کوم سبانې پرونی چې کوم ډېر زیات کلیپ وایرل شوی دی دې پکې زموږ چې کوم سپین ګیري مشران دي هغه یې کړي دي او ډېر زیات ناروا الفاظ یې څکلي ځکه چې پښتانه هېڅ کله هم دا نشي برداشت کولی نه برداشت کړي خو یوه خبره صرف دا چې یوه خبره ما صرف ما په دې باندې مجبوره کړې چې کم کسان چې دې تقریر ته کښېني که نه هر جمعه باندې کښېني لکه څومره وخت نه دا روان دی څومره وخت نه دا خبرې کوي دقه لکه زړې ټفې دي دغه غږوي که نه چېرته پکې دې دین اسلام یو خبره ونه کړه پرونی چې کوم ویډیو کې هم دی دغه بحث کړی دی دغه غلغوشانې خوړلي دي ښه لګیا دی ښه د بادب لګیا دی هېڅ فرق نه پرې باسي زمونږ چې کوم دا خلک کښېني مخې ته څومره ناست چې په جومات کې لکه ما ورته چې څنګه ملا ته کښېني او ممبر باندې هغه لګی ناستي یار په چا کې دومره لږ عقل نشته لږ شعور نشته لږ ضمیر نه ملامته کوي یار لږ ایمان نشته لکه نور ویډیوګانې چې کوم هغې کړي نور هغه پرېږد سیټ ټکه دا فرونی چې کوم کلیپ وکړ په دې ټیم کې په چا کې دا مشران چې مخامخ ناستو دوی ته د سپین ږیري دوی ته ناستو یار په دوی خلکو کې په چا کې دومره ایمان نه و یاره په چا کې دومره غیرت نه و الریډي تا ټارګېټ کوي په دې بیان کې په تا باندې لګېږي په تا باندې کوم بات چې د خولې کوي دا تا ته وایي بل چا ته نه وایي یاره مخې ته څوک کښېني مخې ته سپین ږیري کښېني که نه مخې ته جومات ته لاړ شو مخې ته کوشش نه کړو ځکه د مشرانو قدر زیاته راسره شاته کښېنو ځان رسوو کو مخکې ته څوک کیم نه مونږ کوشش کوو مونږ شاته ځو خو مخې ته مشران کښېني که نه کو هر څنګه او ته راځې باوجود په مشرانو ته داسې خبرې کوې او ټارګېټ کوې او بیا د هغې باوجود چې انتهایي ته داسې ناکار الفاظ استعمالوي نو دا چا ته دا ما ورته وایي که نه چې هغه داسې ناکار الفاظ استعمالوي هغې ته هېڅ پروا نشته یار نو په تا څه چل شوی دی پښتونه په تا کې دومره غیرت نشته چې ته ورشې د دې ممبر نه یې راکوز کړې او ته دا بیان غس کړې یار ته څوک یې دی څوک ټارګېټ کړې نو ما ورته کې الګ غیرت راځي چې ما ورته کله ویډیو ونیو ورشو په هغې ټیم کې به ما ورته کې غیرت راشي چېرته فرنټ هم څه داسې ونه کړه چې دا کس راکوز کړو خو دلته یې کښېنو چې مفتي صاحب ستا یوه ورځ نه ده ته کله یو بس کې ته کله بل بس کې هغه ستا مونږ اورو او ته دومره کراسینګ تا وکړو چې نن ته په ممبر باندې دا باس وکړو تا مونږ ته مخامخ دې فرنټ ته وکړو تا ولې وکړو دا باس یار زموږ ایمانونه څه شو زموږ غیرت څه شو مونږ به صرف دې ته یو چې کله کلیپ مونږ ته وایو نو اب وایرل کوو او د هغې به بیا څه مطلب مفتي صاحب به درې ونیسي چې یوه ورځ به ګرفتار یا به نه جو بېرته به راازاد شي او با خو بیا هغه قیصه زه به ته بیا ویمه بیا خو دې تاڼه کې یا داسې کې لیکل واخیستلی شي چې آینده لپاره که استاد داسې الفاظ استعمال شول استاد سره مونږ دا کوو هغه یا ښکته پورته دا لیکل ته واخیستلی شي که نه نو زه له ثبوت بیا در کوم چې دغه الفاظ په ممبر به بیا استعمالیږي ځکه چې د دې نه مخکې ډېر داسې الفاظ استعمال شوي دي او استعمالي یې لګیا دی څه چینج پکې نه راځي او زه به د دې پلازې ولعله ومنم چې دا مکمل دغه ځګي نه ختم کړي او څه د موقع دغه ول ورنه کړي چې دغلته راشي زه به یې ومنم چې اوس هم پکې غیرت نه راځي که نه نو مونږ هغه شان پښتانه او هغه شان غیرت ایمان زمونږ پاتې نه دی چې په مونږ کې اوس هم غیرت نه راځي اوس ایمان نه راځي چې فرنټ کې مونږ ته نه راځي مخامخ مونږ ته لګېږي په مونږ کې نه راځي او چې باد راځي او د هغې نه پس هم دغلته په ممبر باندې دغلته لګې نو بیا ستاسو ډېره غټه بدقسمتي ده تاسو پښتون قوم یو الله دې راباندې رحم وکړي نو نور به زه څه ویم نو دا قصه ته به روانې دغه شان او چې کوم الفاظ استعمال کړي دي نو ډېر زیات پې زموږ زړه خفه دی ما ته بېګا یو ورور د بهر ملک نه هم کار وکړو د دوبۍ نه چې په خپل ملګري سره تعلق ساتي نو ته مفتي صاحب ته وایي ما هغه وایس ریکارډ هم کوم هم کوجو نو ته مفتي صاحب ته ووایې چې ته خپل کور کې مور او پلار نه لري نو خو چې مور ته به خپل کور کې وایي پلار نه لري وایي نو که پلار یې لرلی نو داسې خبره به یې کولې ولې د دې پرې کور کې به رښتیا یې وایي سپین ږیری پلار به نه یې یاره
قسمه قسم یار مخې ته خلک ناست یار دا کم الفاظ دي یار دا کم عقل دی یا خو ماته دا سایکو مریض ښکارېږي یا دومره سوچ نه کوي چې زه الفاظ خو زه معاشرې ته اخر ښیم سو په دنیا خو پرېږده آخرت په دې بیا څنګه دی خدای بنده ته الفاظ په منبر باندې لګیا سئ ته د الله د دین او د نبي خبره ولې نه کوې ته دا کوم باس باندې روان یې خو نن دا خلک پرنټ ته څه هم نه وایي نو ته به الله له څه جواب ورکړې ستا په ذهن کې چې صرف الله ته معلوم دي ته چې څه غواړې ته چې کوم څه کوې خو الله ته معلوم دي چې ته دا دومره غلط الفاظ دا سره لپاره استعمالې شهرت لپاره استعمالې که نه چې ما ته شهرت میلاو شي که نه مفتي صاحب زه ستا نه په ډېر باندې ډېره معافي غواړم چونکې زما ستا ملاقاتونه هم شوي تا مله ډېر عزت هم راکړی دی خو چونکې حق ته به حق وایو تا چې کوم پرونی کلیپ وایرل شوی دی نو ډېر زیات ته په هغې باندې خیر د لږ سوچ وکړه لږ فکر وکړه سیټ ته لاړ شه کېږه چې دا ما څه ویلي څه نه دي ویلي نو بیا به ورته پته ولګي.